یو حدیث ته بیانوم یاد ای ځان په پوهه کا دا حدیث یاد کا. حدیث دا دی محمد صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې او حدیث صحیح دی. د الله نبی فرمایي ثلاثه اقسم علیهن. په درې خبرو باندې د رب العالمین پیغمبر وایي زه په قسم کوم په درې خبرو باندې. اوله خبره په دې قسم کوم چې ما نقص مال عبد من صدقه. والله د الله پیغمبر وایي چې زه په دې خبره قسم کوم چې د الله د پاره په ورکړه باندې د چا مال نه کمیږي. دویم یو خبره د الله نبی کوي ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها الا زاده الله عزا. تا سره چا زیاتی وکړو، چا د سره ظلم وکړو او تا سره تا ښه بدل شو اخیستلی، تا صبر وکړو. دا خبر یا ساته د الله نبی وی زه په دې خبره قسم کوم چې په دې خبره به ستا عزت نه کمیږي، ستا عزت به پې ښه زیاتېږي. دې خبرې ته سوچ وکئ. دا د الله نبی دا خبرې کړي دي خو څوک د چا په ذهن کې دا خبرې کوم ځای کې راځي. که زما او ستا په دې خبره باندې دا خبره زما او ستا ذهن ته راتلی چې مال صدقه نه کمی او چا سره چې څوک ظلم وکړي تا صبر وکړو د په دې باندې ستا عزت ته نقصان نه رسېږي، په دې باندې به ستا عزت ښه زیاتېږي. درېیمه خبره د الله نبی وایي، درېیمه خبره دا ده چې زه پې قسم کوم ولا فتح عبد باب مسأله الا فتح الله عليه باب فقر او کلمه تشبهها. د الله نبی وی زه په دې خبره قسم کوم کم یو انسان چې د سوال دروازه کولاو کی الله په د باندې د غریبۍ دروازه همیشه لپاره کولاو. چانه سوال مکوه، چانه تمه مکوه، چانه څه غواړه مه. کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره بیا په دې خبره کاوه چانه به هېڅ شی نه غواړې. چابک به تې ښکته راولېدو د اوښ نه د اس نه په خپله به راکوز شو. چا به ورته ویل ما ته به دې ویلې ویل نه ما د الله د نبی سره په دې بیعت کړی دی چې زه به په دنیا کې د چا نه یو شی هم نه غواړم. دا درې خبرې د الله نبي وایي زه پې قسم کومه